دا په باجوړ کې احتجاج روان دی. دغه په فلیکس باندې تصویرونه به تاسو په نظر راځي. امیر اعظم شهید دا ورځ دوه مخکې تحصیل ښار کې په مین روډ باندې ویشتلی شوی شهید شوی دی. هغې نه وروسته بیا د احتجاج کال ورکړو، خو توقع دا وه چې ډېر زیات خلک به راوځي، خو هغو نه خلک د احتجاج دپاره راونوتل. حیرانۍ خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې دا احتجاج دی او دغه دوکانونه دي چې کلاو دي. دلته د شهید د قاتلانو د ګرفتارۍ خبره کېږي او دلته خلک لګیا دي خپل کاروبارونه روان کړي. دونه نشي کولی چې دې وخت کې یو 15-20 منټ صرف د خپل شټرې لږې راښکته کړي او په دې احتجاج کې شریک شي. خو به هر حال څه به ووایو، عوام د دې نه ګیله من دي چې را سیاسي لیډرشپ چې کوم دی نو هغې باندې اعتراضونه کوي. خو دا مجمع چې دا دی کې سیاسي لیډرشپ ټول موجود دی. دغه نثار باز خان دی چې تقریر کوي لګیا دی، ورسره لاندې ګل افضل لالا ناست دی، ګل کریم حاجي صاحب دی، سینیټر صاحب راغلی، مولانا عبدالرشید صاحب موجود دی، سید اخونزاده چټان صاحب موجود دی او د جماعت اسلامي حاجي سردار خان صاحب موجود دی، نجیب الله مامون راغلی دی، پی ټی آی غړي پکې دي، یعنی لیډرشپ راغلی دی بیا هم. او خو حیرانۍ خبره دا ده چې دغه لیډرشپ خپل ورکران نه دي راویستلي. او ټول نه لویه حیرانۍ خبره د ماندلو خلکو زه تاسو ته حیران یم چې تاسو ډېر اتفاق او اتحاد دی او په یو شپېلي تاسو راوځئ، د یو بل سره ودرېږئ او مونږ لیدلې ده داسې. خو ستاسو هغه اتفاق او اتحاد څه شو؟ نو حیران یم په دې باندې چې دا تاسو وګورئ نو چې دلته کوم خلک موجود دي نو د ماندلو آبادي د دې په 10 ګونه سیوا ده، یعنی دا ټول ماندل خلک هم نه دي راوتي. بیا دا رنګې چې خبره کوو نو دا د عوامي نیشنل پارټۍ سینیر رهنما و، په کار خو چې عوامي نیشنل پارټۍ ټول غړي راوتي وې نو 20-22 هزار یا دغه نه سیوا ووټ عوامي نیشنل پارټۍ په باجوړ کې لري، خو په احتجاج کې دغه غړي شریک کېږي. او بهرحال چې څو پورې په یو سړي د کلي خلک ننګ نه کوي، د قبیلې خلک پې ننګ نه کوي او د نظریې خلک پې ننګ نه کوي، نو په کار خو ده چې نور هم پې وکړي، خو لکه نور د یو جواز میلاویږي چېرې چې هغې نه کوي نو مونږ یې ولې وکړو. نو دا د باجوړ احتجاج دی چې دې حد ته خبره ورسېدله چې دلته احتجاج او دغلته کاروبار روان دوه نیمې ګنټې دپاره یا 15-20 منټو دپاره دوی خپل کاروبار نشي بندولی.